اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ہر کله چې اوسګو مونږ په انسان باندې د خپل طرف نه رحمت آرام ثم نزعناها منه بیتنا واپس کو ویلو تی انه لیئوس کفور بشک دینا امیدی او ناشکری ولئن اذقناه نعماء بعد الضراء او کشری اوسګو مونږ په د باندې انعامات پس د تکلیف نه مسته چې د ترسیدلی لیقولن دیوی ذهب السیئات عني سخت رزلالی انه لفرح فخور دی ډیر زیات خوشاله او غرور کوونکی الا الذين مگر هغه کسان صبرو چې صبر وکړو وعملوا الصالحات او نیک اعمال وکړو اولئک لهم مغفرة د دې لپاره بخنه ده واجر کبیر او اجر دلوی فلعلک تارک بعد ما یوحى الیک حضور کی دی شپریک دیتا باز وحی وضائق به صدرک او تنگ شپی سینستا ان یقولو پدی وینا چوی دا منافقان او مشرکان لولا انزل علیه کنز ولن نازلیگی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خزانه او جاء معه ملک یا ولن رازی و سرخکار فرشتہ انما انت نذیر پیغمبر علیہ السلام تو یز صرف یرون کیم والله على كل شيء وکیل اللہ ذموار دے ام یقولون افتراه یا دی وی دے د ځان نه جوړ کړی دی قل وتوایا فاتو بعشر صور مثله مفتریات نران شه روړی یو له صورت د ځان نه جوړ کړی شوی ودعو من استطعتم من دون الله او را یوځه کې ځان سره سمرم چې تاسو طاقت کیږي ما سیوا د الله نه مرګري ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی اللہ پاک وی پیغمبر علیہ السلام زمونږه قاعده او قانون داره د دنیا د نظام چلولو لپاره چې د انسان د مزاج او د فطرت موافق مونږ د انسان سره طریقه او کار کوو د انسان دا عادت دی چې دی یو سیز خوخی علی نو دې ته سکنه کوي دی هغه ته ویره راکړه چې لږ ټیسټ یې کوم چې څنګه دی هغه هر څومره ښکلي او هر څومره مزیداري لیکن د انسان فطرت دا دی دې ته سکنه لازمن کوي د ځینې سړي سکنه خو داسې چې هغه پې ښه ځان موړ کړي او د ځینې عامه سکنه خو چې کوم دی نو هغه داسې چې صرف هغې ذایقه معلومه کړي نو الله پاک وایي انسانه چې کلم تا باندې زه په دنیا کې یو آرام او راحت راولم دا ګورې د آخرت په مقابله کې سکنه ده ازقنا ارده کې د انعام سره الله ازقنا راولي ازق راولي ذائقه تی ذائقه لغونته کې وسکا چې کله به مونږه ذائقه وسکو نو مقصد داري چې اے انسان په دنیا کې چې کوم آرام او راحت پتا باندې راغله دی ته پکې خوشاله ته د اغې لپاره خپل ار څومره زور لګي دا ګوري صرف سکنه د آخرت په مقابله کې کچری ته دا انعام او اکرام او خوشحالي او آرام دا غواړي مستقل نو د آخرت د پارزان له تیاری وکا نو د دې مستقل سیز بتاتا هغه په آخرت کې ملاويږي د دنیا کې چې صدا د آخرت په مقابله کې صرف سکنه ده او اوس ته وګوره چې په دنیا کې د سکنه د پاره ته څومره مهنت کې نو کم از کم په آخرت کې د دې لک سیوا مهنت خو کا په آخرت کې ځان سلګ ډیر سیوا خو جوړ کا هغه رحمان باباوی کنه زما شیرونو سره شو ډیره زیاته شوق نشته نو ماته یادېږي نه خو د رحمان بابا یو ښکلی غونته کې شعر دی راهیل ته به یاد وي د چې کوم دی نو ذوق دی چې هغه وایي مار چې سوړي ته نږدې شي ځان کړي جوړ او ته د ګور په غاړه ولاړې نه شوې سم مار وایي څومره کوږ اکسیز دی خو چې سوړي ته ور مخامخ شي ځان نیغ رانیغ کړي خو ای بوډا تر شپېتو کالو شوې ګور ته خپې ور ځوړندې کړې خو د ساري مونځ دی ونه کړو پخوا به خلکو وي به د ساري مالي په مونځ کې صرف مشرانی جوانان او نوجوانان ني اوس د ساري مالي په مونځ کې بوډاګان ني صرف جوانانی نوجوانان خو معاف دي خو صرف جوانانی
چې هغه د 30 نه والی تر 50 سال تر عمره پورې دي. د دې نه کم هم معاف دي او د دې نه اوچت هم معاف دي. نو زه خو دا چې کم دي نو زه دې سره خو چې کم دی نو هغه لا ټول شیطاني قوتونه او طاقتونه شته. دی خو په سوجه باندې منی کړي دي او د ټولو نه لوی دشمن د دې غټچ موبایل دی چې پردي غمونه راوړي او دی ټول شپه تر 3:30 بجو پورې ګوري. پردي غمونه دی 1900 دی گرفتار کو د سره دا وکړه د سره هغه لګا د ځان په باره کې سوچ وکړه. خدا بوډا بس کوي شرده طاقت ختم دی اوسو ډیر شپېتو کالو شو دی ادریدي نشي دی ټټېدي نشي دی کېناستي نشي دی خبره صحیح نشي کولی په خبره پوهېږي نه نوړی نشي روچتولی او د ساري منځ نه پاسي نو دی بس کی د نه بس جوړیږي. زیات افسوس په د باندې دی. الله پاک وی انسان دا ما چې در باندې ارز اوسه کول د دې لپاره مې اوسه کولو چې ته لغون ته خوند والي د دې لپاره مکمله تیاری وکړي. ولئن ازقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناه منه الله وی کله چې به د انسان باندې موږ اوسګو لږه ذایقه د خوشحالو بیا دې نه هغه والو امتحانات چې دی اوس څه کوي انه لیئوس کفور دی نه امید شي دی اړو دا وای نه چې یو الله داسې اوچ دی ما دا راکړو بیا نشي راکولی نه بس دی وی لاړه کیسه ختمه شوه کفور او ناشکری. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی الله پاک وی د ترمذی شریف حدیث مبارکه د زما او د بنده یو عجیبه معامله ده. آرام ولا زور کوم خوشحالی ولا زور کوم سختی دې نظر کوم خواهشات یې زه پوره کوم وعبدي ما سوای او زمانه علاوه عبادتونه کوي د بل چا عبادتونه کوي بل چا پسې زنده‌باد او بل چا پسې مرده‌باد وي زیر کړی ما رزق ولا زور کوم چې کوم د خوخي چې کوم د زړه ته کیږي واشکر غیري او شکر د بل چا وباسي دې ذمہوار دی او غزي موار دی او دا چلو شو واغه چلو شو پلان کې زما شکر نو باسي او بیا هم الله وی چې راشي ما سخوتن شي خفي وګديږي زه ولا خود آرام خوب راولم. یعنی الله پاک وی وجعلنا نومکم سباتا دا خوب یو نعمت دی ګوري زما دا خوب ما تاسو د بار د آرام ذریعہ جوړ کړی دا الله وی زمانہ شکر یو کی ټول رز زما خلاف کی ټول رز ما چیلنج کی ټول رز زما د حبیب د سنتو خلاف کارونه وکي او چې کله راځي زما میرا بنده مې دی کمزور دی نو د دین لوی مالک بل څوک کی دي چې هغه وی ټیک د ټول رز زما خلاف کارونه وکړو خو زما بندري کمزور دی زه په خد آرام خوب راولم. الله وی کدا خوب ته زوالم ډیری بیا په ګولو په انجکشن باندې پزاند راودي کنه او دې چې 15 منټه به خوب شي د ټول رز خوب درې دا غستړی وباسي. الله پاک دا انسان د دین هم لغون تکي هغه پن نالي هغه نصیحت نالي چې ګوره دغه زسو کومه او زما د رب ما سره سکی الله وی نه شکر شي بیا غیر وی ولئن ازقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور او کچري د باندې موږ اوسکو انعامات آرام راحت پس د تکلیف نه دی وی بس دا ګران رزي لړی سخت رزي لړی یره دا بس ګران دورو دا زما په پلار نه کوم تیر شو الله وی ما ير کی دا سم ير کی ک الله يدعنا بدر از منګ وی مره ک الله يدعنا دی دا سی پښا وړي لکه چې اړو د سره په د باندې تکلیف راغلی نه دی یا اغه ذات دی بیان شي ګیرولې الا الذين صبروا وعملوا الصالحات هغه خلق چې اغي صبر وکړو نیک عمل وکړو زما په سختو هم صبر وکړو او زما په آرام او راحت هم صبر وکړو په آرام او راحت کې شکر وباسو او په سختو کې اغه ان لله وانا الیه راجعون مصداق خبره وکړه نو اولئک لهم مغفرة واجر کبیر د دې لپاره مغفرت او اجر دی لوی. فلعلک تارک حضور کې دي شي ته پرېګ دی بعد ما یوحى الیک بعض وحی ولی وضایق به صدرک چې تنگ شي په سینستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو اچره داسې نه کوي او نه کړی دي. الله وی دا ستالوی والده دا دی چې کوم خبرې تا ته کوي دا دی چې کوم تا تنګي دا دی چې کوم اذیت تا ته باللسان او بالید در رسي نو دا د دې خبرې د نږدې ده چې تخپل توحیدی ته و نه بس دې پرې دې اسیم نه مني ستا سینه په تنګ شي پس باندې اي یقول چې دی وی لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو خزانه ولی نشته الله تر طرف نه
پیغمبر علیه السلام سره یو ښکاره فرشته ولې نه راځي؟ الله وایي داسې د شین خره زامن دي چې الګ ردی دعوت دپاره د پیسو ضرورت شته، الله فری رالیږلی دی. د الله د طرف نه چې کوم یو څیز راغلی دی انسان ته فری ابکاس دی، دا خو ته انسان بیا ورپسې بل شروع کړی دی. د الله چې څومره کائنات دی د خپل بنده لپاره هغه ټول الله وایي باره د خدمتګار مقرر کړي دي، الله د هغې بل نه لي. الله وایي دا پیغمبر ستاسو په دې تبلیغ باندې بل علي چې تاسو یې خزانه ورسره پکار ده، خزانه او پیسې خو له هغې پکاري چې پکې ضرورت راځي د لګښ، په دې کې خو د لګښ ضرورت نشته. الله وایي زما په عبادت کې یو ځای کې ستاسو لګښ نشته، هغه هر یو څیز چې کوم دی نو هغه فري دی. بیا هم انما انت نذیر، حضور ته ورته ووایه زه خو یېروونکی زما کارونه دا نه دي، ما له خو د الله له طرف نه اډر راځي او هغه اډر زه تاسو ته در رسوم. قل لو والله الله چې دی علی کل شیء وکیل، په هر یو څیز باندې هغه ذمہوار دی، د ذمہوارۍ کاته الله اخیستې ده. او الله پاک چې کله وغواړي هغه خپله ذمہواري ښه په وخت باندې ترسره کړي. حضرت عدي رضی الله تعالی عنه یو قافله ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې وه، نه د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې جهاد لیږو، ای باندې شپه راله. نو چې کله شپه شوه تیاره شوه، صحابه ورته ویې یاره موږ دا صحابه چې دي تږي دي ډېر زیات، په مشکونو کې اوبه ختمې شوي دي او دې ځای کې نږدې بس صرف یو کوی دی بل څه نشته. او خو امیرو هغه ورته وایي هېڅ مسله نشته، بس زه پوه شه زما کار پوه شه، الله به رحم وکړي. بلکل شینو ستوري و، هغه چې کوم دی نو لږ 2 رکعته نفل یې وکړو او صرف یو 4 الفاظ یې وویل چې دا د اسم اعظم نه دي، یا حلیمو یا علیمو یا علیو او یا عظیمو، بس دا یې وویل، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو. 15 منټه کې وریځ راله، اسمان په پړکېدو شو، باران را شروع شو او ښه مزیدار چې کوم دی نو هغوی ومڅکلې ځان له مشکونه هم ډک، ولې د هغوی یقین دومره خاص و. الله نه ما سوی نور دی ورته ونه وي چې دغه ځای به وګوره هغه ځای به وګوره، ګزاره به وشي او دا به وشي او هغه به وشي، نه هغه کوی هم په ځای پرېښودو. بس الله پاک ته سوال وکړو، الله پاک راوورو. چې کله سار شو ورنږدې شو عمان ته تلو، په منځ کې چې کوم دی نو دریاب راغی، ای ورته وایي چې په دې دریاب په دې باندې خو پول هم نشته، د خوړ نه لږ لوی و، په دې باندې خو پول هم نشته، څه به کوو دې سره؟ هغه ته بیا غونډ شو، هغه هم دقه ورد وکړو، ورته یې وایي هېڅ فکر هم مه کوئ، الله شته که نه، بس یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، وایي دا اسم اعظم دی. وی خپل اصل لومبني او ورپسې د 15000 صحابه او اسونه هغه په اوبو باندې ورپرېښودو او یا په اوبو داسې روانو چې هغه سوی یې بلواند نه شو، لکه څنګه چې سړی په ترکولي سړک باندې رواني او پورې ورته چې دشمن ورته مخامخ کته و چې کله هغوی دا حالت ولیدو بس ویي ورته دلته نه سلامي شو چې داسې خلکو سره مونږ دغه نشو کولی، مقابله نشو کولی. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایه والله علی کل شیء وکیل، دا هر یو څیز ذمہوار الله دی، دنیایي ذمہواران پرېږدی. ام یقولون افتراه، دې څه وایي چې دا قرآن چا د ځان نه جوړ کړی دی؟ قل ورته ووایه فأتوا بعشر صور مفتریات مثله مفتریات، نران شي تر قیامت ته ورځې دا چیلنج دی، 11 صورته اخره کې یو صورت الله پاک پرېښودو، دا هغه لومبنی حکم دی، 11 صورته راوړی د دې په شان کچر ستاسو چې طاقت مو کېږي څومره ما سوا د الله نه، ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې. اخري خبره پکې کوم، دا حجاج بن یوسف چې کوم یو ډېر لوی ظالم بادشاه یادېږي او یو ډېر لوی کار قرآن مجید باندې د عربو کړی دی. وی هغه چې کله خلیفه شو، هغه سړی و چې کله خلیفه شو د هغه په خاریه کې یو 3 کسان داسې وو چې هغه کسان هغوی مستجاب الدعوات وو. نو چا ورته وایي ته خو خلیفه شوې خو ستا خو ظلم عادت دی، خو که دې سړو در پسې دا تورجمې دي، که دې در پسې خوله اوچته کړه بس ګورې برباد دی. هغه ورته وایي د دې چل مال راځي. نو چې هغوی باندې کوم خوراک وکړو نو په هغې کې د حرامو رشو، ټول حرام نه و، د حرامو رشو پکې هغه یې پرې وخورل، بس هغوی اډو دا چک نه کړه چې یاره دا بادشاه دی به دا چل کوي، بس هغوی ته او چې لاول نه شروع په هغوی باندې وکړه.
یاره وې تاسو چې کوم دینه داسې کسان یې وې تاسو په خیرو باندې خلک وجنې وې تاسو باندې خړمبنې دفه لګي د قتل د هغې نه یو کس قتل کړ هغې به وي د هغه خلاف خیرې کولې خیرې به یې نه لګېدې ای ورته وایي چې دا وجه څه ده خپلو کسانو ورته وایي ته خو د دې نه لوی پیر وختې هغه ورته وایي دې باندې ما حرام خورلی دي او حرام چې خېټې ته لړ شي دا دعاګانې نه قبلېږي وایي یهودي ورته راغی وي هغه ورته وایي چې زه دا منم نه چې په یو کلام کې د څوک د ځان نه شاملاتو نه کړي زمونږ په تورات کې په انجیل کې خو دومره د دنیا شوي دي او خیر دی ته ماته ثابت کا په څه طریقه باندې ماته ثابت کا چې ستاسو په قرآن کې نه کېږي بیا هغه ورته چې صحیح ده بس ته کښېنه زه یې راته اوس ثابتو وایي په ټول قرآن مجید کې صرف په یو حرف باندې یې 2 ټکي کم کړو د موسی علیہ السلام او د حضر علیہ السلام په واقعه کې راځي وی کله چې هغه پورې وته او 76 نمبر آیات د سورې کهف چې کله هغه پورې وته یو کلی نه چې کوم دینو مطالبه وکړه ایو دوی فوهما چې هغه ولا ملمستیا ورکی نو هغه تبوا امانه دا ایت نه انکار وکړو تبوا امانه وا او تبو هغې ته نه انکار وکړو هغه چې کوم دی نو د هغې نه هغه تیتې نه کټ کړه او د هغې په ځای باندې هغه ابو دی تبو نه دی ابو دی ابو انکار یې ته وکړو هغه بې نه حرف کټ کړی بې د پاسه کړو اتو یې کړو د اتو نه معنا وه هغې ورته راتله وکړو ابو انکار یې وکړو چې خوراک وله ورکړي اتو هغې راتله وکړو بس مېلمستیا یې وله ورکړه او خو چې سارې مالې څنګه حجاج بن یوسف هغه را پاسېدو مولانا صاحب او طالبانو سره بار ولاړو ګیټ ته هغه ته قرآن کې د تحریف ولې کړی دی یعنی په هغه سر چې د کله نه هغه غونډ خواره کړو یو میاشت یا نیمه پکې ولګي د خلکو وکتو خو ته پته و چې د نه څوک روغ نه راځي لیکن صرف په دې هغه قرآن مجید کې هغه ورته وایي ته خو به دې آیات څه بدلې صرف 2 ټکي مې بدل کړو چې په ابو په ځای باندې مې په اتو کو او هغه بینه تی جوړه شوه هغې ادارې ولې کوي تحریف وکړو او ورته ما تحریف نه دی کړی راشه دا خو په دې باندې خو ما یو ډېر غټ چیلنج ورکړی دی یهودي ته وی راشه وګوره وی ته وایي چې په قرآن مجید کې به تحریف کېږي تحریف نه ما پکې صرف 2 حروف کم کړي دي د بینه مې تی جوړه کړې ده او مولانا صاحب وایي ته خو چې کوم دی نو ته خو مرتد شوې تا په دې کې تحریف کړی دی هغه ته مولانا صاحب زما پکې دا مقصد و زه صحیح مسلمان یم مګر چې کردار مې ښه نه دی خو مسلمان یم قرآن مجید کې تحریف نشم کولی الله وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دوی ته ووایه لس سورتونه راوړئ ځان سره ملګري مو ګورئ د الله نه ما سوا چې څومره یي نران شئ کچرې ثابت هم کړه قرآن مجید الله وایي زما د طرف نه دی ما صحیح سالم را لېږلی دی چې څوک پې عمل کوي زه به له انعامات هم صحیح سالم ورکړم بسم الله الرحمن الرحیم ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا کله چې اوسه کو موږ به د انسان باندې د خپل طرف نه رحمت ثم نزعناها منه بیتنا والو انه لیئوس کفور دا انسان نا امید او ناشکر شي ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته کچره اوسه کو موږ به د انسان باندې انعامات پس د تکلیف نه شدت رسیدلی ليقولن دی وی ذهب السيئات عني زمانه تکلیفونه لاړ انه لفرح فخور ډېر زیات خوشاله او غرور کوونکی الا الذين مگر هغه کسان صبرو چې صبر وکړو عملوا الصالحات او نیک عمل وکړو اولئک لهم مغفرة داغي د پاره بخنه د اجر کبیر او درجی دی لوی فلعلک کی دی شتار کو چتا فریخ وی بعد ما یوها الیک باز وحی شتا تکیږي وضوایکم به صدرک او تنگیږي پزړستا ان یقولوا چویدا مشرکان لولا انزل علیه کنز کچره ته په حق پیغمبر ولی نشته سره یو خزانه چې تقسیمه او جاء معه ملک یا ولی تاسو فرشتہ کارن راضی چستا تصدیق کی انما انت نذیر بشک حضور ته صرف يرون کی والله على كل شيء وکیل الله په هر یو شی ذمہ وار دی ام یقولون افترا دی سوی چې ځان نه جوړ کړی شوی دا قران قل وتو یفاتو تاسو نران شی راوړی به 10 سورن یو لس سورته مثله پشان د قران مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوی ودعو روبله من استطعتم سمرم چې طاقت کیږي من دون الله